اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانانو ورونو په استغفار باندې بارته خبره وکړم چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم معراج په شپه باندې عرش مولا ته خد، نو څه شی نه پورته روانو، څه شی نه کته روانو اسمانه. نو جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا پورته څه شی روان دی او دا کته څه شی روان دی. پورته چې دا پورته څه شی روان دی دا د انسانانو عملونه روان دي الله ته، عرش مولا ته، او دا کته څه شی را کوزږي دا د الله طرفه فیصلې را کوزږي. نو ګورئ مونږ باندې چې څومره سختۍ او څومره تکلیفونه یي را باندې، هر طرف ته زموږ په معاشره کې تکلیفونه یي. نو ټولو خلکو ته خواست کړم چې د الله تعالی قهر او غضب او غصه په څه شي باندې سړېږي؟ په جوماتو له تګ باندې چې جوماتو له 15 وخته په جمع مونځ وکړو. دویم په دې باندې الله قهر او غصه سړېږي چې استغفار یو توبې الله ته وباسو. دریم الله غصه په دې باندې سړېږي چې مونږ او تاسو چې کوم دی رحم دلی وکړو، په خلکو باندې رحم وکړو، انصاف وکړو او مینه محبت وکړو. په دې باندې د الله قهر او غصه سړېږي. ټول امت مسلمه مسلمانانو ته زړه نه اپیل کړم چې 2 رکعاته صلات توبه مونځ وکړئ، الله تعالی ته توبې وباسئ. 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړئ چې یا الله خپل حاجتونه د خپلو غیب خزانو نه پوره کړي. او 15 وخته جمعتونه جمع له راځي. یو عالم چې کوم دی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یې خوب باندې لیدلی دی چې ټولو خلکو ته معلومي ورته ویلي چې زما په امت کې چې کوم دی نبی علیه السلام ورته چې ګناهګانې زیاتې شوي او ټول امت ته مه وایه چې استغفار شروع کړئ چې د خدای پاک قهر او غصه سړه شي. استغفار وایه. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه او ستاسو ټول مسلمانان چې کوم دی اتباع په 2 قسمه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم. یو اتباع خدا ده چې لکه عبادت او معاشرات او معاملات او چې نبی علیه السلام څه کارونه کړي نو دا زموږ دپاره سنت طریقې چې مونږ به دا عملي طور په ژوند کې راولو. بیا دویمه خبره دا ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی دنیا ته څه لپاره راغلی و؟ رحمت للعالمین. د قیامت ورځې پورې الله تعالی د ټول عالمونو لپاره رحمت دنیا ته راغلی و. مقصد یې دا و چې تبلیغ کار وکړي، چې خلکو ته تبلیغ وکړي. بیا نبی علیه السلام و صحابه کرامو ته ویلي، زموږ ټول امتیانو ته یې ویلي چې د قیامت د ورځې پورې دا په مونږ باندې لازم دی چې مونږ به تبلیغ کار کړو او دنیا کې یو کافر مې مونږ به کلمه ورسوو ورته. یو مقصد عبادات دي او معاشرات او معاملات. دویم چې کوم دی تبلیغ کار دی چې مونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو. قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی کافر اعتراض وکړه چې به مونږ ته کلمه نه رارسېدلې، نو پیغمبران علیه السلام په چې کوم دی هغه خو معصوم دي، ابا الله تعالی ته وایي چې موږ په وخت باندې دوی ته کلمه خپل وخت رسولې ده. یا به صحابه کرام باندې خبره راشي، صحابه کرام به عرض وکړه الله تعالی ته چې مونږ قبرونه ګوایي ټوله دنیا کې خواره شوي دا کلمه م رسولې. خبره بیا مونږ له راشي چې تاسو څنګه چل دی، به یې چې تاسو ته مونږ ټي وي او ریډوان او هر شی کور ته رسولی و، تاسو کلمه څه له نه را رسولي چې اوس څه چاته محل په جنت کې میلاوږي. نو ګورې په هر مسلمان باندې فرض دی چې مونږ او تاسو تبلیغ کار وکړو چې په تبلیغ کې مې څه وخت شته به دغه فرضو نه خلاصوو مونږ. بیا لکه 4 میاشتې لګول دي او بیا 1 کال دپاره بار ملکته دي، دا ټول د تبلیغ هغه مونږ او تاسو به قیامت په ورځ باندې غاړه خلاصه شي. والسلام.